کوزدر چکدرا تانی پولیس چکدرا بازار کې د موبایل دکان په غلا کې ککړ ملزمان نیولي او د لکونو روپو موبایلونه او ټابلیټ ترې برآمد کړي دي. په دې سلسله کې چکدرا پولیس سټیشن کې خبري غونډه چې پکې د انجمن تاجران ادینزي چکدرا صدر خواجه فیض الغفور، ډي آر سی ادینزي چیرمن حسین شاه خان سبزای په شمول ډي اس پی ادینزي سرکل پرویز خان اس ایچ او چکدرا انسپکټر بخ جمال، تفتیشي انچارج تانا چکدرا نورغنی خان وړاندې د ډي پی او انویسټیګیشن کوزدر مشتاق خان ویناوه چې د چکدرې بازار تاجر ظهور احمد ندیم خان دکان 13 میاشت د اکتوبر د میاشتې په 28 تاریخ د شپې لوټ کړی شو. د کوزدر اس پی ارفان الله خان په خصوصي دلچسپۍ سره ډي اس پی ادینزي او اس ایچ او چکدرا په نگرانۍ کې خصوصي تفتیشي ټیم د تکنیکی او ساينسي بنیادونو تفتیش په نتیجه کې 13 ورځ دوه ملزمان چې تعلق د کابل سواد سره خودل کېږي تواب او بادرشاه گرفتار کړي او د دې د قبضې نه 20 قیمتي موبایلونه او 3 ټابلیټس برآمد کړي دي. د ویل چې د ملزمانو نه نور تفتیش روان دی. د مشتاق خان ویناوه چې کوزدر پولیس په ادینزي کې دوه پټ شوي ګاډي هم برآمد کړي دي او د دوه قتلونو په شمول غلا دوه کیسونو کې ملزمانو ته په رسایي کې بالکل نږدې دي. په دې موقع د دکان مالک ظهور احمد پولیس ټیم په ښه کارکردګۍ دې ته 10,000 روپۍ نقد او تاجرانو لخوا د پکولونو انعامونه هم ورکړی شول. محمد اسرار خیبر نیوز چکدرا کوزدر.